احتجاج باندې مجبور دي. نن عزتمن ولې موږ او تاسو دلته راوځو؟ عزتمن موږ او تاسو چې کوم دي د خپل حق مطالبه لپاره راوځي. ان شاء الله چې موږ او تاسو کوم دارنګ یونټي وي، زموږ او تاسو هم دارنګ چې کوم دي د اتفاق او د اتحاد مظاهره وي. ان شاء الله په هر صورت به چې کوم دي موږ او تاسو د خپل تعلیمي ادارې چې کوم دي هغه تسلسل جاري ساتو. کچرته بالفرض والمحال دوی موږ او تاسو د لپاره چې کوم دي د تعلیمي ادارې هم دارنګ باندې ساتي. په چوک او چوراهونو باندې به ان شاء الله موږ د خپل تعلیمي درسګاهانې چې کوم دي کولاو، موږ به په چوکونو باندې چې کوم دي خپل بچو ته تعلیم ورکو. خو ان شاء الله هیڅ کله به چې کوم دي موږ د تعلیمي تسلسل او د تعلیمي ادارو د بقا نه چې کوم دي رسو کېږو. عزتمنو پرون چې کوم دي په زموږ او تاسو په واتس اپ ګروپونو کې ویډیو چلیدا په صدر بازار کې یو معصوم دی چې کوم دی د لساتو کالو معصوم دی، هغه په لاس کې چې کوم دی د چرسو ډر سګرټ نیولې هغه چې کوم دی هغه نشي حالت کې وده دی. عزتمندو راځي هغه مایک والا هغه میډیا والا راځي هغه چې کوم دی ویډیو جوړي، نو په هغه باندې چې کوم دی ما هغه کامنټ وکړ، ما ورته که چرته دا معصوم زما چې کوم دی دا ګل علی معصوم د په لاس کې کتاب او د په لاس کې قلم یو نیم دوه کارونه چې کوم دی د په لاس کې چې کوم دی کتاب او قلم نشته، هغه رونقونه چې کوم دی نشته، کوم رونقونه سره به سحر وخت راوتل او مور ته به والدینو ته به سلام کو اجازه په وخت سکولونو ته بدل. عزتمندو هغه رونقونه چې کوم دی بحال نه دي. نو زما او ستا بچي زما او ستا واړه چې دي هغه په نشو تماشو باندې چې کوم دی ادا شول. عزتمندو بجای دی چې زما او ستا ماشومان ته د کتاب او د قلم په ځای په لاس کې چې کوم دی دوی ټوپک ورکي، تمانچه ورکي، د هغې په لاس کې چې کوم دی نشه ورکي، آیس ورکي، نشې تماشې شروع کړي. او زما او ستا د بچي بیا د اخلاقي تربیت او تعلیمي تربیت چې کوم دی هغه زما او ستا په لاس کې چې کوم دی نه او هغه زما او ستا د لاس نه وځي. نو عزتمندو هغې نه مخکې موږ او تاسو لپاره چې کوم دی اواز اوچتول پکار دي. څومره سټیک هولډرز دي په دې کې موږ سره سټاف دی، ټیچنګ سټاف او نان ټیچنګ سټاف، هغې نه هم زما چې کوم دی دا درخواست دی چې هغه هم زموږ په دې احتجاجي سلسلو کې چې کوم دی جوک در جوک چې کوم دی شاملېږي. څومره پیرنټس دي هغې نه هم زما دا درخواست دی چې هغه راشي او زموږ په دې احتجاجي کیمپونو کې انشاءالله موږ سره شریک هم دي. هر یو والد نن خفه دی، هر یو کور کې چې کوم دی تم دی ماتم دی، هر یو پلار او هر یو معاشرې هر یو فرد خفه دی چې زما بچي په لاس کې چې کوم دی مخکې کتاب و، زما بچي چې کوم دی تعلیمي تربیت او اخلاقي اقدار چې کوم دی ډېرې احسنې طریقې سره روان. عزتمندو مونږ ته د خپلو ادارو کلاولو لپاره چې کوم آخري حد پورې به چې کوم دی مونږ نن چې کوم دی ما ډېر پرامن احتجاجي کیمپ دلته لګولی. عزتمندو که سبا په دې احتجاجي کیمپونو باندې چې کوم دی نه کېږي، مخکې عزتمنو زمونږ د حوصلې نه او زمونږ چې کوم دی د احسنې طریقې اقدام نه او زمونږ د احتجاجونو نه پرامن مظاهرونه دا خلک چې کوم دی غلطه فایده وچتوي. عزتمنو تاسو وکتل څو ورځې مخکې مونږ دلته چې کوم دی احتجاجي درنه ورکړې وه، هغې نه بعد بیا مونږ کیمپ ولګو، پهله یو ضلع وه، بیا هغې نه بعد 9 ضلعې نورې مستوې، فورن بیا د شپږو اضلاعو چې کوم دی اعلان کړی دی. عزتمندو ما او تا به چې کوم دی هر حالت کې چې کوم دی راپاسو د خپل د پرامن احتجاج به چې کوم دی ما او تا جاری او ساری ساتو. عزتمندو که ما او تا راپانسېدو دینه بعد زموږ چې کوم 5 سال احتجاج کال دی هغه به هم انشاءالله موږ په هر صورت باندې کامیابو. که چېرته ما او تا راپانسو او خپل چې کوم دی احتجاج لپاره، خپل حق تسلیمولو لپاره، خپل معاشي استحصال لپاره، د خپلو بچو تعلیمي تربیت لپاره، د خپلو بچو حق لپاره که ما او تا راونه وتو نو عزتمنو تېر کال چې به موږ باندې څه وکړل دا کال به د هغې نه بدتر حالت. نو عزتمنو زه یو ځل بیا د ټولو راغلو مېلمنو د خپل د پي ایس اې د ټیم د طرف نه د پېښور د طرف نه ټول شکریه هم ادا کوم او زه انتهایي مشکور یم جناب میاں محمد یوسف صاحب چې هغه موږ دې قابل وګڼو چې عزتمنو مشرانو ته چې کوم دی موږ مخامخ کړو. یو ځل بیا زه ټولو شکریه ادا کوم. السلام علیکم.